عوامي نشتلګون وایي چې په پښتونخوا صوبه کې د پوځي اپریشنونو وړاندې به پښتانه په اعتماد کې اغستل وي او کله چې خپل منځي اعتماد برابر شي نو دوی به ترهګرۍ په جنګ کې د انسانیت بچ کولو لپاره د سکیورټي ادارو سره کلک ولاړ وي خو باید چې لومړی پیل دی د پنجاب نه وکړي شي ولې چې خلته دوه یا لا قانونه ګرځولې شوي تنظیمونه فعال دي د ګوند مشرانو د پاکستان تحریک انصاف په صوبایي حکومت سخت نیوکې وکړي او ویې ویل چې په تېرو 12 کالو کې صوبه 300 ارب روپۍ قرضداري شوه خو هېڅ ترقیاتي کارونه ونه شو نو دغه پیسې چېرته لاړې دا خبرې د عوامي نېشنل ګوند مشرانو د 400 د پړانګو په باباخیلو کې د محمد احمد خان په ګوند کې د شاملېدو په وخت کې یوې لویې جلسې ته د خطاب په وخت کړی دی محمد احمد خان د جمعیت علماء اسلام نه په عوامي نېشنل ګوند کې ګډون کړی دی جلسې ته د خطاب په وخت صوبایي صدر میا اختیار حسین وویل چې په پنجاب صوبه کې 2 یا کالدم تنظیمونه دي او باید چې لومړی د هغوی خاتمه وشي ښاغلي اختیار حسین طاقتور قوتونو ته مشوره ورکړه او ویې ویل په پنجاب کې 2 یا کالدم تنظیمونه دي که د شهدګردي ختمه اول به د پنجاب نه شروع کې او چې پنجاب کې ختم کې پس دغه به خبره کې کني موږ نستا پریشن منو او نه چې کوم د مذاکرات منو موږ چې کوم د حالاتو مقابله په خپل باندې وکړو او ګرانو ملګرو اعتماد کې به مخلي سټیک هولډرز به اعتماد کوي سټیک هولډر څوک دي اول پښتون قوم دی بیا زما منتخب نمائندگان دي بیا د پارټو مشران او لیډران دي بیا د قوم چې دای په اعتماد کې والي نو بیا بسکه مذاکرات او اپریشن نه پالیسی به جوړه پالیسی کومه پالیسی خارجه او اندرونی پالیسی به بدله د امریکای په خوخه به نه جوړه د قوم په فرض کې به جوړه او بیا به د نېشنل اکشن پلان د لاندې متفقه جندله بیا به دا غینه پس کوم دینو تا غاسته او بیا چې کوم دی که د دې قوم د حفاظت دپاره میدان ته وتلي که د پښتني خاورې د حفاظت دپاره میدان ته وتلي د خپل پښتون قوم د سر د مستقبل دپاره میدان ته وتلي که د پاکستان د خلکو د سر بچ کولو لپاره میدان ته وتلي که د ټولې دنیا د انسانیت د سر بچ کولو لپاره میدان ته وتلي اول به مونږ خبرې کوو مونږ به میدان ته وځو بیا به دا خپل قوم وځي او مونږ به چې کومې دهشتګردۍ مقابله کوو خو د پنجاب حکومت د ترهګرو د موجودګۍ تردید کوي او وایي چې دلته یې په ضد اپریشن کوي خو بل خوا په عوامي نېشنل ګوند کې کارکنانو محمد احمد خان ته تود هرکلی وکړو غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مرکزي صدر ایمل ولي خان د پښتونخوا صوبې په حکومت سخت نیوکې وکړه ویې ویل چې صوبه په اربونو روپۍ قرضداري شوې خو هېڅ د پرمختګ کار پرې ونه شو زما وسایل ټول استعمالي کی د اسلام آباد او د تخت پنجاب د جنگ لپاره ننم زما د پښتونخوا د بدرمنیر د دې صوبې د پارسو کول باوجود د دینه چې د پښتانه 2 ځله او 3 ځله په اسلام آباد او په پنجاب ورواچول په پولیسو موټابول هر قسمه عمله ور سره وکړل خو د پښتون غم نشته دې ته سوچو کې چې د سن 47 نواله 2013 پورې دا صوبه 80 ارب روپے قرضدار نن تاسو صوبه سلګ بغ 300 ارب روپے قرضدار ملک پریدا چې د صوبه یادوم او چې کم اعداد و شمار روان دي د دې دا حکومت چې ختميږي تاسو صوبه با 2800 ارب روپے قرضداري دا بسکه وختونه په دې 2800 ارب ستا په خوره څه شوی دي تا ته سکول جوړ شو ستا کوڅه په غشوا ستا جون کې رنگینه رااله تا ته سکول خشو کالج خشو هسپتال خشو سړک جوړ شو پل جوړ شو څه شوی دي خو 300 ارب روپے قرضو اغستو ته لا تر اوسه تحریک انصاف حکومت صدریز نه دی ویلي خو په تیرو وختونو کې ویلي دي چې دوی BRT جوړه کړې او ولسته صحت کارت ورکړي عالم خان شرپو دلبر نیوز 4 صدا